نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. دا سورة بقرة دریم رکوع شروع کیږي. پدې کې دا آیات یوشتم نو انشاءالله نن موږ شروع کوو. الله سبحانه وتعالی ماته صحیح وینا او بیا د عمل توفیق راکړي او تاسو ته په دې آیاتونو کې الله سبحانه وتعالی فرمایي یا ایها الناس اعبدوا اے خلقو عبادت کوئ ربکم الذی د رب هغه خلقکم چې تاسو یې پیدا کړی والذین من قبلکم او هغه خلق چې تاسو نه مخکې تیر شوي دي لعلکم تتقون د پاره د دې چې تاسو پرهیزګاری اختیار کړئ. الله سبحانه وتعالی داعی دی او پټول انسانانو باندې خپل حجت قائمای. په دنیا کې چې څومره انسانان دي او تر قیامت پورې راتلونکي انسانان دي ځکه چې دا کتاب په حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و وسلم باندې قرآن پاک الله پاک نازل کړی دی او دا تر قیامت پورې وی نو په کومه زمانہ کې چې څوک دا ولي نو دا به ټولو ته خطاب فرمایي د الله تر طرف نه چې تاسو د الله عبادت کوئ د هغه رب چې تاسو پیدا کړی یې تاسو آبا او اجداد یعنی تاسو نه مخکې چې کوم خلق تیر شوي دا ټول الله پاک پیدا کړی او تاسو د الله پاک نه ویریږئ پرهیزګاری اختیار کړئ هغه سره هیڅ څوک مه شریکوئ ځکه چې د هغه نه بل پیدا کوونکی بل هیڅ څوک نشته. هغه خالق حقیقی ذات ته هغه چې کوم دی نو ټول مخلوقات پیدا کړی دي. اوس الله سبحانه وتعالی ورپسې فرمایي الذي الله پاک هغه ذات ته جعل لكم الارض چې وی ګرځول استاسو د پاره ځمکه فراشن فرش وړېدلې همواره او پستا. دي کې مفسرین او حضرات لیکلي دي چې یعنی د فرش نه مراد چې په هغې باندې په اسانتیا سره سړی ګرځي. موږ هم عام طور په کورونو کې چې فرش واچو بالکل مین هوار نو هغه د فرش په طور استعمالیږي. نو دلته کې دا چې یو خو ځمکه الله سبحانه وتعالی نه دومره نرمه پیدا کړه چې په دې کې سړی ډوبېږي او نه دومره سخته پیدا کړه چې یعنی مطلب دا بالکل دومره سخته وي چې سړی کنستې نشي. مثال دې کې چې کله انسان اوسېږي نو د لپاره ډېر قسمه ضرورتونه دي دې کې وابسته کروندر د لپاره کورونو جوړولو دپاره بنیادونو دپاره کنستلو دپاره او دغه شانتي د نهرونو د اوبو د چلولو د یو ځای نه بل ځای ته او دغه شانتي نور ډېر ضرورتونو حتی کې تر دې پورې چې د انسان خښېدل هم په دې ځمکه کې د هغې لپاره موږ ادا کړو. خو لیکن دا نه ډیره نرمه ده او نه ډیره سخته ده چې یعنی مطلب دومره نرمه وي چې یعنی سړی پې خپه کېږي او پاکې غرقېږي ډوبېږي دلدل هم نه دی او نه چې کوم دی نو د اوبو په شکل لا او نه دومره سخته چې بالکل د اوسپنې هم سخته چې سړی که کنستل غواړي نو هغه کنستی نشي. نه داسې نه ده. الله سبحانه وتعالی فرمایل چې تاسو د خپل ضرورت لپاره څومره هم دا کنئ نو دا تاسو کنستی شي. تاسو د ضرورتو مطابق کوم څیزونه چې الله پاک په دې کې ایښي دي تاسو راویستی شئ. نو دلته کې الله پاک هغې طرف ته اشاره فرمایله چې دا ما ستاسو لپاره فرض جوړ کو
او بیا الله پاک اسمانونو طرف ته اشاره فرمایي والسماء بناء او اسمان چت می جوړ کو پتا سبحانه کتا سو کتلی وی دا اسمان بالکل سوسن کلر کې یو اسمان دی او بالکل پدې کې نه چرته دراړ ښکاری نه پکې چرته چون ښکاری نه پکې چرته سوریخ ښکاری بس دا الله سبحانه وتعالى په قدرتونو باندې دا اسمان چې کوم دی نو دا ولاړ دی او دا دومره لوی دی او دومره وسیع دی چې تر اوسه پورې خو د ساینسدانانو دوربینونه هم دې ته لا نه دي رسېدلي یو حدیث مبارک کې رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ځمکې نه اسمان دومره لرې لکه چې 1500 کاله سړی د سترګو په رب کې رواني نو ایله یو لومبي اسمان ته به ورسي او دغه شانتې دویم دریم څلورم پنځم شپږم اووم نو تاسو سوچو کوي چې زه ټیک شو یعنی یو خو دونه تیز رفتاره شی به څوک وروړي چې هغه سترګو په رب کې ځي او بل دار چې که فرض کدا چې شی څوک ایجاد هم کړي 1500 کاله عمر به کم ځای نه وروړي دا ناممکنه خبره ده لہذا دا یعنی الله سبحانه وتعالی چې څوک یعنی محمد صلی الله علیه وسلم وغوښتو نو هغه خپل ځان ته وغوښتو هغه بوتلی شي باقی نور انسانان به ټیک د خلا پورې لاړ شي ستور پورې بلاړ شي سپوږمۍ پورې بلاړ شي لیکن اسمان ته دی نشي خطه نو الله پاک فرمایي چې دا اسمان می پتا سبحانه چت جوړ کو بیا الله پاک فرمایي فاخرج به من الثمرات الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم نو بیا د اسمان نه پتا سبحانه راورولې او بو تاسو کتلین د برنه چې کوي او شی مرضی نو دا یعنی د اسمان د طرف نه راځي دا ضروری خبره نه چې بعینه د اسمان نه دا راوریږي بلکې بل ځکه الله پاک فرمایي چې د ځمکې او د اسمان ترمنځ ما دا وریځ مسخر کړي دي او کوم ځای چې زه غواړم نو هلته کې باران وشي ګوره ډکې ډکې وریځې وراشي په یو ملک باندې به تیری شي لیکن هلته باران ونه شي چې کوم ځای الله پاک غوښتي نو ډېر لرې چېرته چې ورسي نو هلته کې به باران وشي همدغه وریځې وي چې هلته ورسي نو هلته به باران وشي نو دا د الله په قدرتونو سره کېږي او د الله په قبضه قدرت کې دا هر یو شی دی د الله د قدرت او د حکم نه بغیر یعنی د امر نه بغیر چې کوم دی نو یو کار هم نه کېږي بیا الله پاک فرمایي چې کله زه دا اوبه راوورومه نو فاخرج به من الثمرات نو بیا راوباسم په دې سره د میوونه رزقا لکم ستاسو د پاره رزق میوي دانی څومره چې سيزونه دي د دې ځمکې نه چې څومره سيزونه روزي د خوراک تاسو ګورئ چې نن زمانه کې خو الله پاک د نعمتونو باران کړی دی او په موږ باندې نعمتونه تمام کړ هر قسم میوه چې کوم دی د هر وخت د هر سیزن میوه نن سبا ملاویږي په خوا زمانه کې به داسې نه و لیکن اوس چونکې جازونه شو ریل ګاډي شو ټرکونه موټرې شو د هغې د وجې نه یعنی زر تر زره یعنی دا یو شی د بل ځای نه شفټ کېږي سمندري جازونه شو نو د دې دپاره اوس دا اسانه شو چې د یوې علاقې فصل بل علاقې ته ورسي او الله پاک هغې طرف ته وفرمایل چې تاسو له میوې دانې د دې ځمکې نه راوویستې چې تاسو هغه وخورئ په هغې سره قوت طاقت حاصل کوئ او ما یاد کوئ فلا تجعلوا لله اندادا نو بس مه ګرځوئ د الله دپاره څوک بل څوک شریک د هغه مد مقابل بل څوک مه ګرځوئ الله سبحانه وتعالی په دې آیات کې ګوره د هغې نه مخکې پر قدرتونه ذکر وفرمایل او بیا وفرمایل چې اوس الله سره یعنی څوک بل څوک شریک مه ګرځوئ دا خو تاسو ته یو الله پاک چې کوم دی نو دا ځمکه اسمانونه او تاسو یې هم پیدا کړي ستاسو آبا او اجدادم او ځمکې اسمانونه او بارانونه او دا میوې دانې ټول هر څه الله پیدا کړي نو تاسو بیا عبادت صرف خالص د هغه ولې نه کوئ بلکې د نورو څیزونو ولې تاسو عبادت کوئ د نورو څیزونو عبادت مه کوئ ځکه چې الله پاک فرمایي چې بس مه ګرځوئ الله دپاره شریکان وانتم تعلمون او تاسو ښه په دې خبره باندې پوهیږئ چې الله سره څوک شریک نشته خو لیکن شیطان ستاسو په ذهن کې دا خبره اچولې ده چې یعنې دی به مونږ الله ته رسوي او دا زمونږ سفارشیان دي
مختلف طریقو سره مختلف قومونه گمراه کړي دي او هغه قومونه چې کوم گمراه کړي دي چې دا د تقرب چې مونږ ته حاصل شي نو بیا به مونږ الله ته د نزدېکت سبب وګرځي. نو دا اصل کې د شیطان دا هربره چې د الله د عبادت نه خلق واړی او د بوتانو د نورو سیزونو په عبادت کې اموخته کی او الله ته ایر کی. دلته کې الله پاک ځکه فرمایل چونکه دا خطاب په هغه وخت کې عربو ته او د عربو مشرکین چې کوم دي د بوتانو عبادت کولو د الله سره شریکان جوړ کړي، اعلان کې الله پاک غیم منلو. او چې کله به الله پاک فرمایي چې کله په سمندر کې یا په سخت ځایونو کې به دی گیر شو په طوفانونو بارانونو کې نو بیا به وي ای د ځمکې اسمانونو بادشاه ته په موږ باندې رحم وکړي او عفو درګزر راته وکړي. نو بیا به داغه په نوم باندې سوال کولو. لیکن چې کله به دی د دریاب نه داغه بھنور نه داغه دریاب دغه نه بروته نو سیله طوفانونو نه به بچ شو نو بیا به خپل شرک او بت پرستی شروع کړ. ځکه الله پاک فرمایل وانتم تعلمون او تاسو خپه خبره پیږئ چې دی زمونږ نه مدد کولی شي نه نصرت کولی شي او نه راله شی وسرا کولی شي سیوای د یو الله پاک نه. اوس الله پاک فرمایي وان کنتم فی ریب او کچریه تاسو په شک کې مما نزلنا دا هغه کتاب نه چې را لېږلی دی مونږه علی عبدنا په خپل بنده باندې فاتو بصورت من مثله پس راوړئ یو صورت تاسو د هغې غوندې. بل ځای کې الله پاک لسو صورتونو ذکر کړی، دلته الله پاک د یو صورت ذکر فرمایلو ځکه چې عربو به ځان ته ډېر لوی ادیبان او شاعران وي او سونه اشعار به هغې په یادو باندې یاد کړي وو. د سیرې په زور یعنی د حافظه یې دونه مضبوطه وه چې نان سټاپ به لګیا وو، پای کې به وقفه هم نه کول او بس لګیا وو او بیا به چې مقابله شو نو په ګنټو ټوله شپه به تېره شو دای مقابله به ختمه نه شوه. الله پاک هغوی له چیلنج ورکو چې تاسو چې کوم دی نو د دې غوندې یو صورت زره راوړئ. او بیا الله پاک ورسره فرمایي مخکې ودعو شهداءکم او راوبلئ هغه خپل شریکان مددګاران ستاسو. خیر دی د عرب ټول ادیبان د ټول دنیا انسانان راغون شي تاسو یو صورت یعنی د دې کلام پاک غونته راوړئ او جوړ کړئ. نو الله پاک اوس فرمایي چې من دون الله خدا الله نه ما سیوا غره بل څوک دا کار نشي کولی، یعنی د الله نه ما سیوا کدا ټول مخلوقات راغون شي نو یو صورت هم د قرآن شریف غونته نشي راوړی. ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتینی یئ په خپله خبره کې، یعنی چې تاسو دې ته کلام پاک ته او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یعنی د دروغو نسبت کوئ نو بیا راوړئ یو صورت چې تاسو وایئ چې دا د الله له طرف نه کتاب نه دی، دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ځان نه جوړ کړی دی، یا د چا نه کیسې او کہانې زده کړي دي او مونږ ته سناوئ. نو بیا الله پاک فرمایي فإن لم تفعلوا پس تاسو به هرګز داسې ونه کړی شئ پس تاسو به داسې ونه کړی شئ ولن تفعلوا او هرګز به ونه کړی شئ. تاسو داسې وایي نه شئ کولی او نه بیا وکړی شئ. فاتقوا النار التي نو بس بیا ویریږئ دا هغه اور نه وقودها الناس چې د هغې خشاک خلق دي والحجاره او کاڼي دي. دلته کې الله سبحانه وتعالی د دوو څیزونو ذکر کړی دی. په دوزخ کې به کافران خو به ټول په ټول ورواچولی شي او حجاره نه مراد دا دی چې کوم د په هغه وخت کې کاڼو نه به بوتان هغوی جوړول هغه بوتان هم دی سره ورواچولی شي د دې دپاره چې د دوی تذلیل وشي، دوی ذلیله شي، چې دوی ته هغه خپل خدایانو هغه زور معلوم شي چې دې خدایانو خو مونږ اړو بچ نه کړو. دوی به بیا ډېر افسوس کوي خو بیا به هغه وخت کې چېرته څه کېږي خو الله پاک به ورسره دام واچي. او بل الله سبحانه وتعالی د دې کاڼو ذکر فرمایلی دی چې په دا کاڼو کې بعضې کاڼي داسې دي چې دا چونې والا کاڼي چې کوم دي په هغې کې یو خاص قسم ګیسونه وي چې هغه بیا زیات د عذاب سبب به جوړېږي چې هغه ګیسونه د هغې نه راوځي نو هغه به بیا نور هم د جهنمیانو له تکلیف ورکوي. څنګه چې په چونه باندې سړی اوبه واچوي او د هغې نه هغه ترخه غوندې لوخړه راوځي
او هغې ته بیا یو خوا بل خوا څوک ټینګېدی نه شي، بیا ته یو خوا بل خوا لاړ شي. د دې لپاره به الله سبحانه وتعالی په دې کې چې دا دوه قسمه تفسیر مفسرین او حضرات لیکلی دی. اعدت للکافرین او دا تیار کړی شوی دی د کافرانو لپاره. جهنم اور خاص طور د کافرانو لپاره تیار کړی شوی دی. دې کې به مسلمانان نه ځي، لیکن هغه کسان چې چا د الله حکمونه مات کړي وي، سره د کلمې چې هغه کلمه وایي او د الله یعنی حاکمیت مني، الله مني او د هغه رسول او کتاب مني او بیا د هغې نه غیر چلیږي، نو ای به د څه وخت دپاره د عذاب دغه عذاب د دې لپاره چې دی هغه خپله ګناه هغه دغه وسکي او هغې ته به داخلېږي. نور همیشهوالی د مؤمن دپاره په دوزخ کې نشته. نو دا خلک کافران چې کوم دي دا به د همیشه لپاره په دې دوزخ کې واچولی شي او بیا به ابدالآباد په دې کې سوځي. الله سبحانه وتعالی دې ماتم په دې باندې عمل توفیق راکړي او تاسو ته وما علینا الا البلاغ. صدق الله العلی العظیم.